حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه دی او د حبشي اوسیدونکی دی او مکی مکرمه ته راغلی و. د مور هم وینځه وه او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنګ تور او بدن نری و نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویښته داسې ګونجي ګونجي او د مکې یو سردار عبدالله ابن جدعان د هغه غلام او د هغه ګډې او بیزې به یې سره ولي. چې کله نبي علیه الصلاة والسلام باندې وحی نازله شوه او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه نو بیا به نبی علیه الصلاة والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و الته یو غار و په هغې کې به نبی علیه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناستو او نبی علیه الصلاة والسلام به ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم ښودو او دغه رنګې د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومې مشورې وي هغه به دواړو کولې. هلته به غار کې د خلکو نه پټ ناستو. نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغلته دې غر کې بیزې سره ولې ګډې بیزې نو داسې د غرمې د ډوډۍ ټیم شو نو نبی علیه الصلاة والسلام دته آواز وکړو یا غلامو ای هلکه هل فی شاتک لبن ستا په دې ګډو بیزو کې سپی شته دی چې مونږ له دې راکې مونږ ترې وڅکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بیزې خو وچې دي په دوی کې خو پی نشته دی یوه بیزه پکې د هغه معمولي غونته پی کوي خو هغه خو زه ځان له ولوشم او ویسکم په هغې زه خپله ګزاره کوم. خو نبي علیه الصلاة والسلام یې پېژندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی عنہ په مکه کې پیدا شوی دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام خو یې پېژنده چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابوبکر رضی الله تعالی هم پېژنده چې دا قریشي دی. نو دې ګډې کې د بیزه کې خو معمولي غونته کې پی دی او هغه زما دپاره دی زه ځان له ولوشم او ویسکمه خو نن زه تاسو په خپل ځان باندې غوره کوم نن خیر دی تاسو وسکئ زه دې وږی پاتې شم زه به ګزاره وکړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی هلکه هغه کومه بیزه ده ته یې دې خوا راوله. نو بلال رضی الله تعالی عنہ لاړ دغه بیزه چې کومه لنګه بیزه وه هغه یې د سټه ونیوه د نبي علیه السلام خواله یې راوسته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وی ملګري راځه. بلال رضی الله عنہ ته وویل وی ته چې په کوم لوښي کې دا بیزه لوشي هغه لوښی خو راکړه. نو داسې د لرګي یوه کاسه وه د هغه یې نبي علیه الصلاة والسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبي علیه السلام د بیزې په دې غولان داسې لاس ووهو چې ووهو نو شروع یې وکړه نو هغه کاسه یې د پیو ډکه کړه. چې کله کاسه یې د پیو ډکه کړه نو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی ته ورکوي دا وڅکه. هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته وڅکه. نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه کاسه د پیو په سر راواړوله ویڅکل پی. بیا چې کاسه بیزې ته ونیوله بیا یې ترې د پیو نه ډکه کړه. نو ابوبکر رضی الله تعالی ته وایي اوس ته وڅکه. ابوبکر رضی الله تعالی هغه پی وڅکل. نو چې بیا یې ورته کاسه ونیوه نو بیا یې ترې د پیو ډکه کړه. نو بلال رضی الله ته وایي هو لکه اوس ته دا پی وڅکه. نو بیا بلال رضی الله تعالی هغه پی وڅکلو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورله دعوت ورکړو ویې هلکه وایي ته یو کار نه کوې وایي څه وکړمه وایي زه د الله پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړه که نه. نبي علیه السلام ورله دعوت ورکړو زه د الله پیغمبر یم ته په ما باندې ایمان راوړه که نه. نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دې راوړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه چې لا اله الا الله لایق د بندګۍ صرف یو الله دی د لات او د منات نه کیږي
یو الله کون کې دی، د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره مې تاسو ته راوړې او محمد رسول الله، زه د الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دې خبره کې خو د رښتینوالی ځکه شته دی چې دا بیزي دا پی ډېر وکړو، دا خو دومره پی نه کړي، خو 3 کاسې پی وکړو، داسې چل دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دا د هر پیغمبر معجزه وي، د هر یو پیغمبر معجزه وي، او دا زما معجزه وه چې الله تبارک وتعالی تا ته وښودله. بلال رضی الله تعالی ته وی زه په تا باندې ایمان راوړم، زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی بلال ایمان خو دې راوړو، خو ګورې چاته غږ ونه کې، دا خبره پټه ساته، ابتدایي وخت یې هسې نه چې مشکلات راته جوړ کې. بلال رضی الله تعالی فرمایل وی ټیک د چاته غږ نه کومه. ګړي بيزي چې کور ته وشړلې، اوس عبد الله ابن جدعان چې کوم د سردار او مالک و، هغه چې ګړو بيزو ته وکتل، اوس ګړي بيزي داسې سربي دي، مړی دي، تشي پورته پراته دي. اوس هغه لنګ بيزي ته به وکتل، داغه غولان زه داسې د پيو بیا را پړسېدلې ده. هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی، ښا ساروی دی به ګډیر خپل ماړه کړی دي، زید مونته دی، بیا د پاره چم ګډه بيزي شړې دغه طرف ته شړه، خو بل چاته خیا مګوره، ګډه بيزي دغه طرف ته شړه. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایله وی ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی عنہ دغه طرف ته بيزي را شړلې، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو، او شریعت په ازدکو، دین اسلام به ازدکو، د خلکو نه په پټه باندې. خو یو ورځ د خانه کعبې نه طواف کو غیر چا پیرا، نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنه، نو په دې خانه کعبه کې به بوتان پراته و، د حرم خو د بوتانو ډک و. نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا وکتل، نو څوک په نظر نه راتلو، نو داسې توکانې په یو بوت باندې ورته کړې، هغه یو بوت لاړې ورته کړې، وی توپ تشه په تاسو د لعنت چې ډېر خلک خو ګمراه کړی دی. خو خلک په خپلو لاسو باندې جوړ کی، او بیا درته سجدې کوي، او بیا در نه زامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه در نه ایمان لري کا سوالونه در نه کوي. نو هم خو په خپل لاس باندې تراشي، هم در نه بیا حاجتونه غواړي، وی توپ تشه په تا د لعنت شي، په هغې بوتې لاړې ورته کړې. دی چا ولیدو، چې چا ولیدو دا خبره ابو جهل ته وکړه. وی هغه بلال غلام نه دی، د عبدالله ابن جدعان هغه غلام و. دا خبره ابو جهل ته چا وکړه، وی دا بلال غلام نه دی، د عبدالله ابن جدعان چې کوم غلام دی، هغه نن دا چلو کو په حرم کې به بت باندې لاړې ورته کړې. ابو جهل وی ښا، ابو جهل چې د خبرې نه خبر شو، راغی په عبدالله ابن جدعان پسې رده چې کوم مالک و، وی تم صحابي شوی، نعوذ بالله، دوی به نبی علیه الصلاة والسلام ته بېدینه وي، نو چې د هغه په څوک ملګري و، نو دا بېدینه شوي دي. نو عبدالله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صحابي شوی، او تام لات او منات او غزا دې پرېښودل، او د محمد د رب بندګي دې شروع کړه. نو عبدالله ابن جدعان ورته وی دا ته څه خبرې کوې، دا تا ته چا ویلي دي، په ما باندې دا شک مه کوه، او که اوس وغواړم نو سلو خان به د خپلو بوتانو په نوم باندې قرباني کړمه، زه خو د هغوی دومره عزت کوم، او ته ماته وایي چې تا لات منات پرېښي، خپل بوتان دې پرېښي دي. نو ابو جهل ورته وایي چې تا نه دي پرېښي، نو ستا دې غلام ولې پرېښي دي؟ وی څنګه زما غلام پرېښي دي؟ وی ستا غلام نن په حرم کې په بت باندې لاړې ورتکلي دي، نو چې دی ثابت شوی دی، د غلام دومره څنګه همت کېدی شي چې مالک اجازت نه وي، خو دا ورسره ستا لاس دی ځکه که نه هغه ثابت شوی دی. وی ښه زما غلام دا چل کړی وی، او وی زه ترې نه یم خبر، اوس به زه خوښ شم. روایاتو کې راځي عبدالله ابن جدعان چې د کوم سردارو په دې ظلمونه شروع کړه، خبره په مکه کې خوره شوه چې بلال ایمان راوړی دی په نبی علیه السلام، ثابت شوی دی، بس ظلمونه یې پې شروع کړو. نو په مکه کې یو سردار و ډېر ظالم و، د هغه نوم امیه ابن خلف. دا امیه راغی او عبدالله ابن جدعان ته یې ویلو دې ته مال راکه، دې ته نشي سمولی، دا بلال ته مال راکه، دا ته نشي سمولی، مال یې راکه. هغه ورته یې وایله دا مصیبت زما نه لري که ته یې واله. نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنه واغست، چې وایغستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړي دي، تاریخ لیکي تاریخ،
وی په شګو کې به یې سملو، په شګو کې د مکې په شګو کې، او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي. وی په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپه نشي کېښودی، د پیزار دا تلې ویلي کوي او پیزار ته دی چې هغه شګه رادن نه شو په غرمه کې که نه دا خپې درله پولی کوي، دومره ګرمه شګی اور ورېږي دلته څخه. د مکې ګرمي خو ډېره زیاته ګرمي ده. نو بلال رضی الله تعالی به سارا ته ویستو په دې سره غرمه کې دا شګې چې د اور په شانتې به سرې شوي وي، داسې به تودې وي. په دې باندې به دا بلال رضی الله تعالی سمله او تودې تودې غټې غټې تیږې به راواغستې، په دې سینه به ورته کېښودې. یو دا چې د املای دې شګو له جوخ ته ورشي، او دویم دا چې د پاسې غاړې دا تیږې هم سیزي. هغه شګو به بلال رضی الله تعالی د بدن نه کمیس لر کړی و او لغړ به یې پې سملولې، او چې د هغې نه به یې راپاسو واړه به یې پسې کړلو. په مکې په کوڅو کې به دی روان و، هغوی به پسې خاندل او چغې به یې والي، او د بلال رضی الله تعالی د خولې نه به صرف یو اواز خطو، احد احد احد. یعنی داسې حالت یې ورله ورکړو چې د یو لوبو غونته څیز یې ترېنه جوړ کړو. بلال رضی الله تعالی چې به په کم طرف تېرېدو واړه به پسې کېدل، خندل به، ټوکې به پسې کولې. بلال رضی الله تعالی فرمایي په خپله وایي دا زغره نه ده، زغره دا زغره چې ده نو دا د وسپنو یو کمیس دی، او د بدن ته یې داسې دا خلک واچوي کړی کړی جوړی چې دا توره پې اثر نه کوي، هسې د وسپنې. بلال رضی الله تعالی فرمایي وایي دا زغره به یې غرمو ته ایښې وه، نو چې دا به دې نور تکه سره کړه، ګرمه به یې کړه، نو دوی به زما بدن ته راواچوله. چې زما بدن ته به یې راواچوله، زما بدن به ټول تڼاکه شو، پولۍ به پرې ودرېدې، بدن به تڼاکه شو، پولۍ به پرې ودرېدې. داسې ظلمونه بیا دوی بلال رضی الله تعالی سره کول. یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملونې دی، او په دې سینې ورته تیږې ایښې دي، او دا امیه ابن خلف بدبخته ورته ولاړ دی، چې کوم مالک و، او وړو ته وایي راځئ په کاڼو یې ولئ، ماشومان راځي او کاڼو باندې ولي او خاندي پورې. دا لویه میله یې جوړه کړې ده او بلال رضی الله په مخې ته پروت دی په شګو کې. ده داسې یو میله یې جوړه کړې، یو ټوکه جوړه کړې، واړه یې راغونډ کړي دي. په دغې طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنه تېرېدو. ابوبکر رضی الله تعالی چې وکتل که نه د امیه ابن خلف ته یې وي ته په دې بې کسه باندې ولې دوره ظلم کوي؟ دا غریب ستا نه څه غواړي؟ دی خو د چا د هېڅ هم نه دی، دا خو یو غلام دی، بې کسه دی، غریب دی، ته ولې په ده باندې دا ظلمونه کوي؟ نو امیه ابن خلف ورته وی دا څه چې ورسره کېږي دا ستا او ستا د ملګري د وجې نه ورسره کېږي، دا ستا او ستا هغه ملګری چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، دا ده سره د ستاسو د وجې نه کېږي، او کو خلاصولی شو جو خلاص کا. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خرڅئ نه، خرڅئ نه. وی ولې نه خرڅوم؟ وی په ده به ته څه کوې؟ امیه ابن خلف ورته په خندا شو، وی په ده به ته څه کوې؟ دی خو د هېڅ بګاړ هم نه دی، په کوڅو کې ګرځي او دغه یو چغه وایي چې احد احد، دا خو لیونی دی، په ده څه کوې؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرېږده زما په کار دی. وی خرڅوم؟ وی په څو یې خرڅئ؟ وی په 3 اوقیې باندې. په څو اوقیې باندې؟ په 3 اوقیه. په یوه اوقیه کې 40 اشرفۍ وي، 40 دیناره، دا دینار د سرو زرو پیسه ده. نو په 3 اوقیې باندې خرڅومه، یعنی په 100 او په 20 دیناره باندې خرڅومه. بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا زما شو، وامې غوستل، دا پیسې به درله زه درکړمه، بلال ما ته راپرېږده. چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ واغست که نه امیه ابن خلف په خندا شو، وی ابوبکر ډېر ګران دی واغست، قسم په الله کو په یوه اوقیه دې اغوستنو هم مې درله درکوم. کو دا تا په یوه اوقیه اغست، دا خو دومره بېکاره سړی دی چې په یوه اوقیه مې لم درکو، تا په 3 اوقیې واغستو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ څه فرمایل؟ وی اے امیه قسم په الله کو په 100 اوقیې دې راکو نو هم مې درنه اغستو. ته خو 3 اوقیې وایي، قسم په الله کو دا بلال دې ما ته په 100 اوقیې راکو هم مې درنه اغستو. او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی، خیر دی کو دا بدنی تور دی. هو قلبه قلب ذهب، د ده زړه خو د سرو زرو جوړ دی، د ده زړه د سرو زرو دی. دې زه پېژنم چې دا د کم مقام انسان دی، تاسو یې نه پېژنئ. چې څنګه یې واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته وایي ابوبکره وی ځان له دې واغستم او کو الله له دې واغستم.
کو ځان له دې اغستې ما ابوبکر کار راته ښیې چې کوم درله زمینداره درله کوم ګډې بیزې درله سروم او که ستا نور څه خدمت یې دیاړي مزدوري چې هغه درله کوم ښیه راته کار دې راته ښیه کو ځان له دې اغستې او کو الله له دې اغستې نو ما او زما رب پرېږدوه بیا ما او زما رب پرېږدوه ابوبکر رضی الله عنه ته فرمایل وی بلاله ما ځان له نه اغستې ما الله له اغستې او د دغې الله په نوم باندې ازاد یې ته ازاد یې الله ابوبکر رضی الله بلال رضی الله عنه راغی ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبره بلال می واغستو د امیہ ابن خلف نه می بلال واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابوبکر یوازې بیناخلی ما به پکې د ځان سره شریکای ابوبکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستی او یو لاس زمای ابوبکر رضی الله عنه ته په خندا شو وی د الله پاک پیغمبر اخو ما آزاد کړی دی اخو ما آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو